بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. دی آیتونو کې څلور مباحث ته خیال کوئ. اول بحث ربط د دی آیتونو مخ کې سره او تحت لفظي ترجمه د دی آیتونو مقصد د دی آیاتونو. دویم بحث ترکیب د دی آیاتونو. دریم بحث اغراض د علامه سیوطي په تعلیقات کې. څلورم بحث اعتراضات او جوابات. اول بحث ربط د دې آیتونو مخکې سره سره دا وایي چې ابتلا ګورئ ابتلا د ابراهیم علیه السلام ذکر کړي، باغ امتنان ذکر کړي، احسان انی جاعلک للناس اماما. د ابراهیم علیہ السلام بعض ابتلاءات ذکر کئی اور بعض امتنان یعنی احسانات پہ بعض ذکر کئی نعم. اور نعم خود ابتلاءات نرست ہی کنا العطایا علی متن البلایا تا چوری دلی کنا عطایا انعامات والا متن البلایا د مصائب پشا پوری تړلی دي. مصائب به برداشت کینو بیا بتا تا عزت ملاوی. د ابراهیم علیہ السلام دا واقعه د بنی اسرائیلو د خطابات نرسته ولې ذکر کړ؟ دا ځکه چې مقصود د دوړو یو دی. دعوت مخکې بنی اسرائیل ته مقصود پکې سو ایمان راوړل د بنی اسرائیل په نبی آخر الزمان. او د ابراهیم علیه السلام واقعم ځکه ذکر کوي او حالات چې اشارم دغه خبره ته کوي چې ایمان راوړل په نبی آخر الزمان. ولی ځکه يهوديانو تاسو دا دعوا کوي چې موږ د ابراهيم عليه السلام په ملت یو. نو ابراهيم عليه السلام خو دعا کړې ده رب اجعل هذا بلدنا آمنا. دې چې کعبه تور واوړې ده خو د ابراهيم قبله و. نو تاسو د ابراهيم بچي خو د قبله پسې لاړ شئ. دویم د ابراهيم عليه السلام دعا کړې ده ربنا وبعث فيهم رسولا. خدای پیغمبر راولېږي. پیغمبر دا پیغمبر دے تاسو ولې نه منئ؟ نو گویا کې د ابراهیم علیه السلام په واقع کې دعوت د ایمان دی چاته. الحمدلله یهدیکم الله و یصلح بالکم. دویم دعوت د بنی اسرائیل دی ایمان ولې نه راوړو؟ ځکه نه راوړو چې دی ملایانو او دوی تبامیانو پیسې ورکولې یو او د دې په مدینه منوره کې مشري وه. چاته به چې څه مشکل پیدا شي نو دوی ته به ورته لیاره تاسې ملایان یې موږ ته د دې د حل لاره راوښایي. جاه پکې وه، جاه حب د ریاست او د مشرۍ.
نو په نبی آخر الزمان ایمان ځکه نه راوړو چې مشري نه پرېښودله، ملا مشري نه پرېږدي، امامتي به پرېږدي، جګړې په امامتۍ ملایان کوي. نو حب د ریاست و د دې ملیانو سره د مشرۍ محبت و. وایي که په ده موږ ایمان راوړو نو بیا نو نور څه پاتې شو، موږ نه څه شی شو، مشر خو بیا دې د وجې د ایمان بدبخته و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشري نه منله، وایي زموږ نه مشري. دې آیتونو کې الله ورته وایي ګورئ د مشرۍ دغه طریقه نه ده، د مشرۍ ګټلو. مشرۍ ګټلو دا طریقه ده د خدای د حکم تابع شئ، الله به مشري درکړي. ابراهیم علیه السلام د خدای د حکم تابع شو که نه، الله تعالی مشري ورکوي انی جاعلک للناس اماما. د مشرۍ تل ورښیي، مشري به ستاسې د خلکو په زړونو به حاکمیت څنګه راځي، خلکو په زړونو به حاکمیت په څه راځي او څنګه به راځي، او مشري به درته څنګه میلاویږي. د خدای د احکامو تابعداري وکړئ، تاسو ته به مشري میلاوي، د خلکو په زړونو به د حاکمیت. تاسې پې پوه شئ. دا دویم ربط هارون رشید امین او مامون دا دوه بچي او د امام ابو یوسف شاګردان. هارون رشید بنگله کې ناست دی او جماعت ته لاندې، او د هارون رشید د امام ابو یوسف راغی او د هارون رشید دی بچو صاحبزادګانو جګړه شوې، یو وایي دا چپړې زه اخلم او بل وایي زه اخلم. په دواړو دغو کې امام ابو یوسف خو ننوتو او هارون رشید بره ښځې سره ناست دی. نو دواړو ویلې څادر یې واچوئ، دا چپړې په پکې واچوئ، 2 پیس کې ته ونیسه او 2 به زه ونیسم. ویې بېس همداسې و. بیا چې کله کېښودلې نو وایي دوی بیا اوس څنګه بس یو وایي ته راوچته کړه، یو په عزت باندې راوچته کړه، یو په هارون رشید دې ښځې ته ویلې دا بادشاه زه هسې وایم چې زه بادشاه یم، دا بادشاه دی د خلکو په زړونو حاکمیت کوي. د بادشاه بچي به بل چا ته دومره عزت نه کړي. د زړونو حاکمیت او په زړونو د خلکو په زړونو مشري دا په څه راځي؟ د الله په اطاعت باندې چې څوک د الله اطاعت او بندګي کوي. ابراهیم علیه السلام د الله بندګي وکړه نو الله مشري ورکړي، تاسې هم داسې وکړئ. نو ګورئ بیا به وایي زه ابتلا د عطف شي په اسکرو باندې، تقدیر د عبارت به داسې شي اسکرو نعمتي او اسکرو وقت ابتلاء ابراهیم. د ابراهیم علیه السلام د ابتلا او د امتحان وخت یاد کړئ. ربط باندې پوه شئ. مقصد یې څه شی دی د آیتونو؟ مقصد بیان ابتلاءات ابراهیم و بیان امتحانات ابراهیم. د ابراهیم علیه السلام امتحانونه او ابتلاءات ذکر کړئ. خو ابتلا یاد کا هغه وخت امتحان کړو په ابراهیم علیه السلام باندې رب د بکلماتن په یو څو خبرو سره فاتمون اپس پوره کړی وی دا هغې لره. قال الله ورته وایي انی جاعلک للناس اماما، زه ګرځوم تا خلکو لره امام مشر، دغه امتحان کې کامیاب شي. قال ابراهیم علیه السلام ورته وایي ومن ذریتی، او د اولاد زمانہ اولاد زما کې بچو غمی ور سره کړه، زما بچو چې بم ائمه کنه امام نه دلته مراد امامت د نبوت مراد. قال الله ورته وی لا ینال عهد الظالمین، نرسی زما عهد د امامت د نبوت ظالمانو لرا کافرانو لرا. ستا بچو کې به 2 قسمه خلک، کافرانو ته به نه رسی نبوت. وای جعلنا البیت، یاد کاوه چې ګرځولې وه مونږ کعبه مثابة للناس، زید رجوع خلکو، و امنا امن زید امن. واتخذوا ونساء من مقام ابراهیم مصلا، د مقام ابراهیم نا منځ د ځای مقام ابراهیم کې منځ وکړي، ټول بیت الله یادې طواف منځ کوي 2 رکعات. واحدنا الی ابراهیم، منګه امر کړو ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته طاهرا بیت یا چې پاک کوي دواړه کور زما طائفینو ته کیپینو ته چلته اوسیږي او رکوع سجود منځ کوونکو ته. یاد کا وقت بس دے دیجیے پورے. ہاں ترکیب تو وګورئ.
او حرف عطف اذا ظرف مضاف ما بعد ته ابتلا پہل ابراہیم مفعول مقدم ربو مضاف مضاف الیہ فاعل مؤخر بکلمات جار مجرور متعلق سے تر ابتلا پر ابتلا پہل سر فاعل اور سر مفعول اور سر متعلق میں جملہ پہل شر شو فا جزائیہ دا تم پہل ضمیر پر کے متترا فاعل ہونے مفعول شو جملہ پہلیہ دا جزاء سر سر تزان جملہ پہلیہ شرطیہ قال پہل ضمیر پر کے متترا فاعل جملہ پہلیہ قول شو ان حرف حروف مشبہ بالفعل نایا اسم شو جاعلو صيغه اسم فاعل ضمیر پر کے متترا فاعل کئی مفعول کذل حال او امام اداء حال اور للناس جار مجرور متعلق دے تر جاعلو کا پور یادا سے ہو کئی جاعلو فعل ضمیر پر کے متترا فاعل کئی مفعول اول شو امام اداء مفعول ثانی شو للناس اداء متعلق جاہلو سرد فاعل اور سرد باڑو مقولون اور سرد متعلق نہ خبر دے ان سے سرد خبر نہ مقولہ دا قال شو قول سرد مقولین جملہ فعلیہ قولیہ استنافیہ قال ومن ذریتی قال فعل شو ضمیر پر کے مستتر غیر فاعل شو فعل سرد فاعل نہ دا جملہ فعلیہ قول شو وہ حرف عطف من جار ذریتی مضاف الیہ مجرور شو جار صد مجرور نہ یا خدا عطف شفقہ بانے جاہلو کا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی یادار چدا متعلق دے تر محذوف پوری تقدیر دے عبارت دا سرے وجعل من ذریتی اجعل فعل سرد فاعل اور سرد متعلق نا دا جملہ فعلیہ مقولہ شو قول سرد مقولین جملہ فعلیہ قولیہ شو تیتا عطف تلقین وی څورته وی اته من ذریت یا عطف تلقین هغه مخ کې فعل ور سره ذکر نه کی چې دلته مراد تا تاسو کوی اضرب زیدا زیدوا څورته و امرا تشدیدن چې و اضرب عمرا دیتا په تلقین وی چې مخستا فعل په امر سره مخستا کار حکم چې کوم دې اضرب باندې ماته امر کړ قال لا ينالو الله ورته قال فعل ضمیر لا ينالو لا نافیہ ينالو فعل احدی مضاف مضاف الیہ دا فاعل شو ظالمین مفعول جملہ فعلیہ اور حرف عطف ظرف مضاف ما بعد جعلنا فعل و فاعل البیت دا مفعول اول مثابۃ للناس جر مجرور متعلق سر مثابۃ کو مفعول ثانی جملہ فعلیہ وامنا عطف دے فمثابہ واتخذوا فعل و فاعل جملہ فعلیہ شو من جارہ شو مقام مضاف ابراہیم مضاف الیہ مضاف صد مضاف الیہ مجرور من شجار صد مجرور متعلق شو واتخذوا پوری او ما مصلى مفعول ده واتخذوا شو فعل صد فاعل متعلق مفعول جملہ فعلیہ شو واحد نا فعل و فاعل الى جار شو ابراہیم و اسماعیل معطوف و معطوف الیہ دا مجرور ده الى شجار سے مجرور تعلق راحت نا جملہ فعلیہ شو او انطهرا بانطهرا انا ناسبت طهرا فعل و فاعل بیتیہ دای چې کم ده مفعول به شو او لام جار ست طائفین دا معطوف الیہ شو او حرف عطف علی معطوف الیہ اول شو او حرف عطف رکع السجود ده معطوف ثانی سے معطوف الیہ سره دوړ معطوفات مجرور د لام شجار سے مجرور تر طهرا پوری نسی طاهرہ فعل صد فاعل مفعول متعلق نہ جملہ فعلیہ صلہ دان شامل موصول سر سے مجرور دا حرف جر محذوف شجاع سے مجرور تعارض راحت نہ پوری نہیں احد نہ فعل صد فاعل و متعلق متعلقین نہ دا جملہ فعلیہ شو ترکیب پوچھ بھائی دے باستو گو رہی وذکر اذ ابتلا اسکر روی استشارہ دی خبر تک چیز ابتلا دا ظرف متعلق دے پہلے محذوفہ پوری چے اسکر دے اور ابو حیان ویلی دی بحر المحیط کی چیدہ اذ ابتلا دا جار مجرور متعلق دے تا قال انی جائلک للناس اماما دا ورتا کلے ویلی اذ ابتلا ابراہیم ربو ابتلا مانا اختبارا چے امتحان پہ کہ اختبار و ابتلا امتحان تھا وفي قرد کے ابراہام راغلے دے ابراہام ربہو بکلمات مانا بیاوامر و نواہد کلمات کلمتن مفردات توئی کل کل جملو تم کلمات توئی کلمہ لکا کلمہ طیبی تشہادت کلمہ تا کلمہ وی حال دارے چدا جملہ دا بیاوامر و نواہد کلپہو بیا ابراہیم علیہ السلام میں مکلب کڑے ہو پا دے تین مراد دارے چپا ابراہیم علیہ السلام دا خبری واجب کڑے ہو پا منگا سنت تی گو رئی تکلیف نہ تکلیف وجوبی مراد کا مصداق ذکر کئی کلمات نہ مراد قیل سر مصداق ذکر کئی
قیل هی مناسک الحج د حج مناسک دی مراد یو قول دویم وقیل چاویلی دی لست مراد دی پینځه په بدن کې دی او پینځه په سر کې پینځه سر په سر کې دی او پینځه ټول بدن کې تاسو دا خبرې زده کړې دي کنم دی ویلي د دې کلماتو نه لس خبرې مراد دي پینځه په سر کې دي کمی کمی دی په سر کې چې مزمزه ده خولې وینځل استنشاق سواک قص الشارب برید کمول او فرق الراس او د سر پرېښودل او منځ کې کوڅه جوړول کوڅه پکې جوړه کی تاسې به پوه شئ دا سنت لکه بلوچستان مولوي صاحب چې پکې جوړه کړې او دا صاحب الحق کوڅه نه ده جوړه کړې د سنتو باندې عمل نه دی کړی آسه سر ببر کړی تاسې به پوه شئ قص الشارب برید کمول سنت دی قص ته وایي کمول او یو حلق دی حلق کلول حلق اختلافی دی چې څنګه دی حافظ ابن القیم رحمه الله زاد المعاد کې وایي ولا صح ان الحلق بدعت صحیح خبره ده چې حلق د بریتانو بدعت حلق او احناف بعضی وایي حلق سنت دی بعضی وایي مستحب دی بعضی وایي مکروه تنزیهی دی مختلف اقوال دي پکې خو قص کې اتفاق دی چې قص سنت دی قص بریتان دومره په بیاتي باندې بیخ نه اخیستل او یا دلته پکې دومره بریتان پرېښودل لکه د دې وریځو عمره نري بریتان پرېښودل داسې او دا بیا سنت دي چې دا بریتان به نه وهې دا دې طرفونه نه دي دا سبالتین به نه وهې صحیح شو دا دواړه طرفونه به پرېږدي دا به نه وهې دا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه مبارک راځي چې هغه به دا اوږدو دا دواړه طرفونه اوږده پرېښودل او د مین سره چار څه کوئ خو دا مین هم کلول ښه نه دي قص کوئ په بیاتي باندې ښه چې چلای ولکه ور خدای انسان دې د بریتو دشمن دی باندې زه حیران یم دا ولې عامر صاحب هغه ډاکټر چلای ولکه بریتو سره دشمني ښه دا اوس دکه دا نور ته ورسه حافظ ابن القیم وی والاصح ان الحلق بدعت تاسو په پوښتنه کې شئ او ګوره دې حاشیه ته وګورئ فحلقه بدعت كحلق اللحيه ځکه حدیث کې راغلي جز الشوارب جز کمول وافلها جز قص قطع په یوه معنا سره دي روح المانی او در مختار کیم دي ناقلا للمجتبى شامی کی دی حلق الشارب بدعت وقیل سنت سنت والا قول بقیل سره ذکر کړی دی وفي رد المختار على قول سنت مشعل في المنتقى وعبارة المجتبى بعده رمز للطحاوي حلقه سنة ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبي والقص سنة حتى يوازي الحرف الأعلى من فوق ګوره بیا وایي که عالمگیری کی دی وياخذ من شاربي حتى يسير مثل الحاجب كذا في الفتاوى العتابية تاسو په پوښتنه نو حلق باره کې ګوره مختلف روایت دي مفتبی قول پکې نشته او قسم متفق علیه دی چې په سنت دی قص حلق مکه وای حلق تاسو په پوښتنه کې وفرق الراس وقلم الاسفار بدن کې دا پینځه دي نوکان لري کول نت پولې بیت خرګونه لري کول حلق د عانې د نامن لاندې ول ختان سنتي او استنجا ختان سنت دی ګورئ کافر او مسلمان چې ختان نه کړي د سلوي اختیار 500 کلوې بیا به څنګه ای د تم ختان سنت دی خو نه به نه کوي خپل بازار سنت کوي ولې ځکه د عورت پټول فرض دی او سنت دی سنت د لپاره به فرض نه دي ځان به خپل سنت کوي تاسو په پوښتنه کې چې سلوي کلو ډیره سخته خبره د کوم ځای خلک رښتیا وایي حکیم الله ملي رښتیا وایي تاسو وایي تاسو کالو دا خو دا ډېر غټه ګناه کړې کنه ځکه تاسو سنت باندې عمل کاوه هلته ورته فرض پردي عورت ته کته بیا هم د خطرناک عورت
لا خو بل لارې وته ځان په خپل سنت کا نا سنت دې ګرځیم خیر دی چې نا سنت ګرځیم نو ترک تارک د سنت شه او چې تا کم کارو کنه تا خو ګناه کبیره وکړه هغه سنت د پاره نه کوي نه تا ډېر ځان ګناګار کړی دی خدای نه ډېر معافي غواړم ته دا مسله نه معلومه چې بل چا عورت تک نه ځان سترګې پټول فرض دي سنت ته وته چې دا به ضرورت نه دای ضرورت تاسو په پوښتنه استنجا کول ګورئ دا سنت دي فاطمهن ادهن تاماتن اتمام دي ته وي چې ادا کړې تاماتن دا ډېر دعاګانې کړ خپل والدین ته کوي چې الله جل شانه ډېر اسلامي طریقې سره زموږ استاد پالنه او روزنه کړې او را روان یو تاس زموږ والدین ته دې خبرونه نه وي خبر نو اوس بڅنګ چل ډېر دعاګانې او یو خو ډېر خوشاله بدیم چې الله تعالی سړی پیدا کړی الله ډېر احسان دی چې کله واده وګورم ډولې کې خزر وایي کله ما سره ډېر افغاني دې دې ځنه دا وګور خدا کنه سیدګل قاری دی چې سړی واده کېدلې نو څومره پته پوه چې سړی په ډولې راته ډېر شرم خبره نه ده ډېر شکرونه او با سما چې کله واده وګورم چې خدا چې خدای سړی پیدا کړ تاسو هم شکر وباسئ قسم دې ګورې دا تاسو ته پته نشته دا څومره د بې عزتۍ خبره چې سړی نه یې سنت فاطمهن ادهن تامات قال الله تعالی وای ان جاعلک للناس اماما قدوه فی الدین امام په معنا د قدوه معنا د امام کې قدوه فی الدین امام په وزن د ازار ده ازار ما یعتذر به توي امام من یتم به توي تاسو په پوښتنه امام جمع د کم مفرد ده جمع استعمالیږي او مفرد استعمالیږي ها که کسره د حمزه د امام پشان د کسری د رجال نه بیا څه ده بیا جمع ده او که کسره د حمزه د امام پشان د کسری د کتاب شي نو بیا مفرد ده وجلنا للمتقین امام الته جمع استعمال شوی دا ان جاعلک للناس امام د په مقام مفرد ذکر شوی قال ومن ذریتی ذریت اولاد توي ای جلای متن کی اشاره دی خبر کی چې ومن ذریتی جار مجرور متعلق ده تر پہلے محذوفه پوری چل ظرف لغو ده ظرف مستقر ده قال لا ينال احدي بالامامه الظالمين الكافرين ته مراد دي دلته روابط یو اشکال ده هغه وایي چې امامت ظالم ته نه میراوي کینو امیر به زمنګ څوک چې معصوم با امیر ګرانګار امیر نشي جوړې ده دی وای نه دلته کافرین د ظالمانو نه مراد ظالم جوړې دي منهم دل علی ان یناله غیر زنجدار سی کی غیر ظالم تا وجن البیت الکعبه اشاره دی خبر ته کې چل بیت کې ربلا مهدی دی ماحود ته کعبه ده ها مسابه للناس مسابه معنا مرجع کوي زید رجوع صيغه ظرف ده یسوبون رشدی رجوع کوي ته من کل جانب دار تا بعض وای چې مسابه تم ته کعبه چې کوم دا مسابه زید ثواب د خلکو دی ځکه حج او عمره ته خلک ثوابونه لورځي کا باج وای مسابه للناس مدارک وای قیام للناس سبب د قیام د خلکو دی کما کونو خلک وای کما کنه ونه دنیا بوران وامنا مامن لهم زید امن د دې د پاره امن په معنا د مامن سره دی مصدر په معنا د ضرب سره من الظلم والغارات او د لوټ مال الواقعه چې واقع دي بغیر د مکینه بغیر کان الرجل یسړې بو یلقى قاتل ابي مخامخ کېده بد پلا د قاتل سره پی پلا یهجو او ته به نه خوځاو د قتل چې زما پلاره وجلې د انتقام ته به نه خوشاله ده انتقام به نه اخی واتخذوا ايها الناس من مقام ابراهيم هو الحجر الذي قام عليه مقام ابراهيم هغه کانه د چې د به ودرې د انتای بنا البيت مصلى مکان صلات بین تصلوا خلفه چې تاسو شاده غي ته منځو کې رکعت ثواب او بقرت کې په فتحې د خاصره راغله واتخذوا بیا به خبر شي نو جعلنا باندې بعتب شي او چې واتخذوا شي نو بیا به قلنا ور سره وباسي وقلنا واتخذوا بیا به خبريه عتب شي په جعلنا باندې قلنا خو خبريه ده کنه
پوچھے واحد نا الہ ابراہیم و اسماعیل امرناہما احد خوادی تو خود ته امر مراد جیسے کہ سلا کی الہ راغلے دے ان بے ان اشارہ کی چې دا ان نمخ کے حرف جر عطف دا قیاسی دے تو حرابیت من الاوثان للطائفین والعاکفین المقیمین فی والرکع السجود جمع دراکی و ساجد در رکع السجود نہ مراد مسلین سرورم باس اعتراضات و جوابات ابتلا څه د پاره وکړه سوال دی ابتلا خود سے سو کئی چاغله پتہ نہیں کنا اللہ تبارک سے قواعد معلوم دی ماضی و مستقبل او حال جواب در ابتلا دې د پاره چې خلکو له پتہ ولګي او چې سړی ته معلومه ده د ابتلا خلاف خبره نه ده چې تا ته معلوم دی استاد له شاګردان معلومه او بیا مې امتحان نه اتمهن اتمام څه ته پورا کول صحیح طریقې سره دلتا روافض اعتراض کئی لا ینال عہد الظالمین عہد نہ مراد امامت دے دنیا مشری دا ظالم نہ رچے بادشاہ ظالم گناہگار نہ دے پکار دی بن خروج پکار جواب دار ہے چنا دلتا دا عہد نہ مراد امامت دا نبوت مراد دے نبوت اللہ ظالمان اللہ نور کئی مرتکب دا گناہ کبیری تا اللہ نبوت نور کئی گوری پیغمبران معصومی او صحابہ کرام محفوظی دا گناہ کبیری کہ بادشاہ یا امیر فاسقی ہم خروج پہ ندے جائز دا اصلاح کوشش بے کے ترچو چھ کفر بواح کارا کفرتی نہیں لیدل شوے رکعی سجود نہ گورے مراد مسلین دی درے ڈلے ذکر کے کھور زمان پاک کئی طائفین تا واقفین تا رکع مسلین تا مسلین نے تعبیر پر رکعی سجود سے مسلین ولی نہ ویلے اغیق کے اختصار جواب دا دے چا اجزائے اہمہ دا مسلین ذکر کرا ذکر چاہا منچ رکو سجدہ پکینے یا غنہ دے حساب کرا عادل ترد دے پا یہودیانو مقصود کئی تحریز اغیق لکہ استا سے منچ نہ دے ولی ذکر رکو سجدہ پکینے رکو دا غی پمانده که نو ورکو مار راکین چه ورطا وی سجده پکی وان اور رکائی پا سجود بانے ولی مقدم کا ذکر پا زمانہ کے مقدم دے پا ترتیب خارجی کے رکو پا سجدی مقدم رکھا دیم دار ہے چه طائفین او عاکفین دائی پا جمع سالمی سر ذکر کا رکائی سجود دائی جمع مکسر سر ذکر کا ولی چی ذکر دا بلا ڈالا دا چی دا غیر ڈالی سر پالپازو کم بدلون راشی لکا پا حقیقت کی چی سنگ بدلون تاسی پہ پوچھ بیا دا دے رکع او سجود دوارا خوی جمع تکسیری ذکر کی خوشی غیب بدلے کرے رکع جمع دا راکی او سجود جمع دا ساجد یوی دا فعال پا وزن راوڑا او بلے دا فعول پا وزن راوڑا دا وزانے والے بدل اشارہ دیتا وکڑا لیکن سنگا چی دا سجدی حالت بدل دے او دا رکو حالت بدل دے اب دا قسان دا الفاظ دا جمع حالت مورتا بدل تاجبے پوچھ رہے الفاظ و حالت مورتا سکا بدل او دا جمع تکسیر ذکر کے چی رکو سجدہ کے کسر خارجی را سڑے بکرامات شکرہ بسجدہ کی ماتی کی نو جمع تکسیر ذکر تاجبے پوچھ رہے درد شریف ہوا ہے